زما عجتمندو د 15 شعبان د شپې متعلق یو د 3 خبر ذکر کوم. د شپې ته زنانا خشپم ورته وي، پلسیم ورته وي، او دې ته شب برات هم ویل شي. احادیث مبارکو کې د دې شپې د عبادت ډېر اجر او ثواب راغلي دي، ډېر فضائل راغلي دي. عزتمندو دا دومره مبارک شپه ده. علما لیکي یو ځل عیسی علیه السلام په لار روانو، مخې له یو ډېر اوچت غر راغی، نو دې هغه غر څوکې ته وخوته د الله د نعمتونو کتلو دپاره. غر ته وخوته څوکې ته، نو د غر په څوکه باندې یو تیږه پرته وه، وړه تیږه وه، هغه د عیسی علیه السلام خپې سره ولګېدله او هغه لاندې غزار شوه. چې عیسی علیه السلام لاندې وکتل، نو لاندې یو غار او په هغې کې یو بزرګ د الله عبادت کې مصروف و، تنهایۍ کې خلوت کې د الله پاک عبادت یې کو. عیسی علیه السلام چې دا منظر ولیده حیران شو، یو خدای دا څوک دی چې په تنهایۍ کې او غار کې دننه الله رب العزت دغه بزرګ دپاره د خوراک او د څښاک انتظام هم کړی. نو الله پاک عیسی علیه السلام ته وی چې په خپله باندې ترنه تپوس وکړه چې ته څوک. عیسی علیه السلام هغه بزرګ له ورغی، ورته وی ته څوک یې، د څومره وخت نه دلته کې عبادت کې؟ هغه بزرګ ورته وی زما 400 کاله وشو چې زه دلته کې د الله پاک عبادت کوم. 400 کاله زه د الله پاک عبادت کوم په تنهایۍ کې، د هر سره ناخبره خپل ځان عبادت ته وقف کړي. نو عیسی علیه السلام ډېر زیات حیران شو چې خدایا ده خو به ډېرې نیکۍ ګټلې وي، ډېر اجر او ثواب، څومره ډېر عبادت ده کړی دی، دته به څومره ثوابونه میلو شوي. نو الله پاک عیسی علیه السلام ته وی چې ای عیسی، اخر زمانه کې به یو امت راځي او د هغې امت عمرونه به 80 کاله، او هغې امت ته ما یو شپه ورکړې ده چې هغه شپه د 15 شعبان شپه ده، 15 شپه، ښه شپه د 15 شعبان شپه چې کومه ده، په دې باندې که هغه امت زما عبادت وکړي، نو د هغه یوې شپې عبادت هغه ماته د دې 400 کالم ډېر بهتر دی، ډېر راته محبوب دی، ډېر زیات مې خوښ دی. نو دا دومره مبارک شپه ده. د پخواني امتونو عمرونه به ډېرو. نوح علیه السلام ته یو زنانه راله، وی زما یو زوی وفات شوی دی او ځوانو. نو چې هغه ځوانو څومره 450 کاله عمر وي، 450 کاله عمر کې لا ځوانو چې بوډا به لا څومره. نو نوح علیه السلام ورته وی آخر زمانه کې به پیغام دا امت راځي او د هغې عمرونه به 80 کالي. نو هغه زنانه ورته وی ښه، وی دا 80 کاله، وی دا خو که هغه وخت کې زه ژوندی ومه، وی دا 80 کاله خو به زه رب العزت ته رب العالمین د سره په یوه سجده کې تیر کړم. د مخکني امتونو عمرونه ډېرو. به هر کیف عزتمندو، نو دا ډېره مبارکه شپه ده، ډېر لوی اجر په عبادت باندې میلاویږي. په دې شپه باندې څوک د الله پاک عبادت وکړي. نبی علیه السلام په دې شپه باندې جنت البقیع مقبرې ته تللی، تشریف یې وړی. عایشه صدیقې رضی الله عنها نمبر افرمایي نبی علیه السلام چونکې بیبیانې زیاتې وې او ډېر منصف مزاج و، هر بیبي ته به خپل نمبر و. نو عایشه بیبي فرمایي چې زما نمبر و، نو د شپې نبی د الله بهر ووته چې ما راپاسېدم ومې کتل، نبی د الله نو. تلاش مې کو جنت البقیع مقبرې ته لاړم، نبی د الله هلته کې قبرستان ته تللی او دا کومه شپه وه؟ دا شپه د شعبان 15 شپه وه. نو که په دې شپه باندې څوک قبرستان ته ځي، نو نبی علیه السلام هم تللی، خو دا یو ځان له مستقل سنت ګڼل
او یا چې کم دی هر کال په دې شپه باندې قبرستان ته تلل ضروري ګڼل، نو دا بیا صحیح نه دي، دا درست نه دي. بهر کیف نو نبی علیه السلام په دې شپه باندې مقبرې ته هم تلي. او په دې شپه باندې یو بل عمل دام دی، نوافل ډېر ډېر کول پکار دي، نوافل او ذکر اذکار ډېر پکار دي، او بل د الله پاک نه دعا غوښتل پکار دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي په دې شپه باندې الله رب العزت د اسمان دنیا ته تشریف وروړي، کما یلیق بشانه، د الله شان سره مطابق تشریف وروړي، په خپل باندې اعلان کوي هل من مستغفر، څوک بخنه غوښتون کې شته چې زه ورته بخنه وکم، څوک دعا غوښتون کې شته چې زه قبول کړم، څوک دردمن او څوک تکلیف زده شته چې زه د هغه تکلیف لرې کم، ما نه وغواړو تکلیف ته ختم کم. یعنی مطلب الله پاک د انسان دعاګانې قبلي. نو اے عزتمندو په دې شپه باندې د الله پاک نه سوال وکړئ، د دنیا سوال هم وکړئ، خو د دنیا په نسبت باندې د آخرت سوال ډېر وکړه، د آخرت سوال وکړه. نو زما عزتمندو دا ډېره بابرکت او ډېره مبارکه شپه ده، په دې باندې ویښېدل پکار دي، شب بیداري پکار ده. ټول عمر خوبي په هغې باندې مړېدل نشته. نو دا یو شپه عبادت د الله پاک د 400 کالو د عبادت نن ډېر بهتر دی چې هغه بزرګ هغه واقعه مې ذکر کړله. دا دومره مبارکه شپه ده او دومره مبارکه شپه ده، په دې باندې الله پاک د ډېرو مخلوقاتو بخښنه کوي، ډېر بندگان الله پاک په دې شپه باندې بخي، دومره بخي. روایت کې راځي چې په دې شپه باندې الله پاک دومره بندگان بخي لکه د بنو کلب ګډې چیلې. بنو کلب عربو کې یو قبیله وه، په هغې کې ګډې چیلې زیاتې وي، ډېرې زیاتې وي، لکه د هغې بنو کلب د هغې ګډې چیلې، یا چې کوم دي د ګډو چیلو باندې د هغې ګډو چیلو باندې څومره ویښته دي، دومره مخلوق ته رب العزت په دې یو شپه باندې بخښنه کوي. او د راروان په دې یو شپه باندې د راروان کال، د راروان یو کال د دې د بندگانو تقدیر الله پاک لیکي په دې یو شپه کې. د 15 شعبان شپه، شب بارات، په دې شپه باندې د تمامو بندگانو د یو کال بنده به څه کوي، څومره عمر به وي، دغه یو کال کې الله پاک دا لیکي. دی به نیکۍ څومره کوي، بدۍ به څومره کوي، د هر څه الله پاک ولیکي. او بیا د رمضان مبارک په میاشت کې اخري عشره کې یو شپه ده لیلة القدر، په هغه شپه باندې بیا الله پاک فرشتو ته حواله کړي. نو په دې شپه باندې د الله پاک عبادت وکړه او خدای ته دا سوال کوه چې خدایا ته به د یو کال فهرست تیارې، خدایا ما هغې خلکو کې واچوه چې یو کال پورې عبادت کوي، د عبادت او اجر به ورته میلاویږي. خدایا ما هغې بندگانو، هغه نیکانو خلکو بزرګانو کې د هغې په لیسټ کې ما راوله. د خدای نه دا سوال وکړه. او الله پاک بخښنه کوي، خو شپږ قسمه خلکو ته الله پاک بخښنه نه کوي. بعضې داسې خلک شته، یو شرابي انسان ته الله پاک بخښنه نه کوي. کوم انسان چې شراب همیشه څکي، الله پاک یو انسان د یو ځل دوی وڅکلو بیا الله پاک ته توبه وویستله، نو هغه خو الله پاک معاف کی. خو د شراب عادي چې کوم دی، هر وخت نشه کی، شراب څکي، دا الله پاک نه بخي. او دویم نمبر مشرک ته الله پاک بخښنه نه کوي، مشرک ته الله پاک بخښنه نه کوي، الله نه معاف کوي. په دې ډېره مبارکه شپه باندې الله پاک دې نه بخي. ښه د الله پاک سره څوک شریک جوړول، څوک برابر جوړول، یو خو یو چیز دی، هغه د انسان په اختیار کې شته. اوس چاته وی یاره د دکان ته لاړ شه ماله سودا راوړه، بازار ته لاړ شه سودا راوړه، یا چې کوم دی یو بچی راپاسې پلار ته وي ماله واده وکړه، دا د مور پلار په اختیار کې شته، د هغې کولی شي، دا شرک نه دی. بل داسې عمل چې هغه د انسان په اختیار کې نه وي او ته غواړې، دې ته شرک وایي. اوس تا واده وکړو او یاره پلار ته وی ماله بچی راکړه، نو بچی ورکول خو د پلار په قدرت کې نشته، د پلار په اختیار کې نشته، اخو د رب العالمین په اختیار کې دي. اب الله درکوي، نو هغه به بیا د الله نه غواړي.
ابا د بندر نه غواړي پیر بابا نه به نه غواړي دا بیا شرک کې راځي بهر کې نو مشرک دم الله نه بخي او دریم نمبر هغه سړی چې هغه د غرور او د تکبر په بنیاد باندې پنسي ځان پسې په ځمکه باندې راکاږي دم الله پاک نه بخي او څلورم نمبر د مور پلار نافرمانه عاق الوالدین دم الله پاک نه معاف کوي اوس وګورو عزتمندو یو پلار وي او شپږ بچي دا یو پلار پاللی شي او بیا چې کله پلار بوډا شي او د بچي ځوانانی نو شپږ بچي را یوځای شي او یو د پلار پالنه نشي کولی یو ته حواله کوي بل ته حواله کوي د مور پلار نافرماني ډېره زیاته ده بیا د جیداد اوس پېښور کې همداسې واقعه مخې ته راله یو زوی خپل سکه مور د جیداد دپاره او د کالو دپاره د مال دپاره خپل سکه مور ووجله خپل سکه مور یې مړه کړه نو د مور پلار نافرمانه ګورې الله پاک په دې ډېره مبارکه شپه باندې نه بخي او پنځم نمبر حسد کوونکي بغض کوونکي تا چا سره حسد وکړو الله دې نه معاف کوي حسد څه ته وایي الله پاک یو انسان ته یو نعمت ورکړی دی او ته وایې چې خدای دته دا نعمت ولې ورکړی دی خدای د نه واخله دا خو ته په الله باندې اعتراض کوې ځکه چاته نعمت ورکول دا خو د الله پاک خوښه ده چاله ورکوي چاله اخلي دا خو ته په الله باندې اعتراض کوې چې خدای دې دا نعمت ولې ورک نو حسد وایي دې ته چې خدای دې دا نعمت واخلي کمال یې راکې او که نه د نه واخله دې ته بغض او حسد کینه دا ډېر بد چیز دی نو حسد کوونکي انسان هم الله پاک نه بخي په دې ډېره مبارکه شپه باندې او شپږم نمبر قطع تعلق چې څوک کوي څوک رشته ختموي رشته کټ کوي نن سبا په وړه وړه خبره باندې بس ته به ما کره نه راځې زه به تا کره نه درځم تګ راتګ ختم زمونږ رشته ختمه مړ ژوندي وي ختم په وړه وړه خبره باندې خلک رشتې ختموي ډېر لوی جرم دی رونو ډېر لوی جرم د دې نه ځان ساتل پکار دی تا سره چا بد وکړل ته ور صله رحمي وکړه صله رحمي څه ته وایي تا سره خلک مړ ژوندي نه کوي خو تی ورسره کوي دې ته صله رحمي وایي احادیثو کې ډېر فضائل راغلي دي بهر کې نو رشته ختمول دا ګوره ډېر لوی جرم دی عزتمندو رشته مه ختموئ نو رشته کټ کوونکي رشته ختموونکي تعلق ختموونکي الله پاک په دې شپه باندې دام نه بخي ډېره مبارکه شپه ده نو په دې باندې عزتمندو عبادت پکار دي د الله پاک اطاعت او د الله پاک بندگی په دې شپه باندې وکړو ډېر لوی اجر دی بل روژه نیول نو روژه 15 شعبان باندې روژه نیول نو دا یاد ساتئ په 15 شعبان باندې روژه نیول نه فرض دي نه واجب دی نه سنت دی صرف مستحب عمل دی که چا ونیوله اجر و ثواب به ورته میلاویږي ښه ډېر او که چا ونه نیوله نو طعنه او بدره دی ویل ملامته کول دا به پکې بیا نی چې تا ولې ونه نیوله ما ونیولو تا نه ده نیولې نو خلک په دې ملامته کوي نه نو روژه نیول صرف مستحب عمل دی نبی علیه الصلاة والسلام شعبان ټول اکثر ورځې نبی علیه الصلاة والسلام روژې نیولې دي اکثر ورځې روژې نیولې دي نبی علیه الصلاة والسلام نو رمضان دا شعبان په میاشت کې ډېر روژې نیولی شي شلم پکې نیول شي 15 پکې نیول شي او یو روژه پکې نیول شي نو الله پاک په دې باندې اجر او ثواب ورکوي الله پاک دې موږ ټولو ته په دې ډېره مبارکه شپه باندې د عبادت توفیق را نصیب کړي نن دا 2026 دی 2026 نو زمونږه د شعبان 15 شعبان شپه هغه انشاءالله سبا ده منګل ورځ ده نن 13 شعبان دی سبا د 14 دی او د 15 شعبان شپه ده نو مبارکه شپه سبا ده 2 فروری ده 2026 2 فروری او د شعبان میاشت شروع ده 14 تاریخ دی نو زمونږ د شعبان 15 شعبان شپه هغه به انشاءالله سبا وي د منګل ورځ ده